فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا طاقت من يظهروه دا چراوخی جی پدق کی دیوال باندے وما استطاعوا طاقت من لردئی لہو دا دیوال دا پارا نقبا دا سوری کولو. محترمو ما قبل آیت کی دا صد سکندر دا اغید دا بنا کیفیت ذکر شو چه سکندر ذی القرنین راو لگی دو دا دق قوم دا فریاد او دا تکلیف دا ختمولو دا پارا سکندر ذی القرنین دی یاجوج او ماجوج تا دیوال کئی. خود اگا دیوال چه کئی نو دا اغی کیفیت داو چه دا اسپنی او دا سکی او دا تانبی دیوالیو کو. علماء لکی وی سکندر ذی القرنین دا دق خلق دا بچاو دا پارا جے کمدن حق لگیا دے دا مختلف قسم طور طریقی مختلف قسم اسباب استعمالی. نو علماء وی ویلنبے دا حاکم وقت ذمہ داری دادا چی دا خپل رعیت دا حفاظت خیال بساتی، دا رعیت حفاظت پکی، دا غی دا دفاع دا ہر قسم دا بیرونی شر نا دا حفاظت دا پارا اغا دا حاکم وقت دا چی سمرہ کی دیشی اغا اسباب با استعمالی خواہ. اگرچہ زمان حاکمان جے کمدن حقا دق کسی نکی بس اغی تا بس لسط روپی چے ملاویگی اغی پا منگا پتا سو سکی اغی دا پیسو دا پارا ہر سکی خواہ. صحیح شوا؟ نو لہذا سکندر ذی القرنین جے کمدن حقا دا دق قوم دا حفاظت دا پارا جے کمدن حقا لگیا دے خپل مال لگئی او زمانگا حکمرانان جے کمدن حقا را لگی زمانگا استاسو پیسہ جے کمدن حقا اغم تقریباً 95% کور توڑی و 5% پمنگا لگئی او دا اغین باوجود لگئی پمنگا پتاسو باندے احسان جتلاوی چگینی دا کار میں تاسو لوکو. حالانکہ دا دق کی حاکمانو او دق کی حکمرانانو ذمہ داری دا. صحیح شوا؟ نو سکندر ذی القرنین جی کندر حقا دق کی قوم دا حفاظت دا پارا دق کا دیوال کئی خود دیوال کول جی کندر حقا دی سرا مسئلے تینا دا ثابت شوی چی سرے رنبے پا دنیا کی اسباب استعمالول دا سمنا ندیخوا اسباب استعمالول ذکر سرے سکندر ذی القرنین رنبے اسباب استعمال کل دیوالیو کو دا غین بعد دا اللہ پا ذات پاند اعتماد کئی چی اللہ بمو محفوظ ساتی خوا. نو علماء وی پا دنیا کی رنبے اسباب استعمالول پکار دی ذکر دنیا دار الاسباب دے. پیغمبر علیہ السلام سخی و صحابی را لے وی دا اللہ پیغمبر منگا دا اللہ پا ذات سنگ بروسو کو آیا پا سفر بندی چیزو نو دا سورلی سسرو تڑو دا اغین بعد دا اللہ پا ذات توکلو کو کنا دا غسی دا سورلی پریک دو. پیغمبر علیہ السلام متوی وی دا سورلی رنبے سسرو تڑی دا اغین بعد دا اللہ پا ذات پندے بروسا و اعتماد اساتی خواہ. دغه توکل د الله تعالی په ذات باندې دی اسباب استعمال کا بیا د اغینا بعد نتیجه چې کمدن حقا په الله باندې پریدا چې د الله تعالی څخه فیصله نو بس کبینو تړم به اسباب اختیار کا دا نه دا چې ګینه بس ته اړو اسباب نه استعماله ځکه دنیا دارالاسباب دی اسباب به استعماله دا غینا بعد به د الله تعالی د رحمت او د الله په ذات به باور ساتي. نو بهرحال سکندر ذی القرنین چې کمدن حق راولګي د اسباب استعمال کړل او بیا دغه اسباب انسان لا پکار دادی چې د خپل سوچ مطابق تی د خپل سوچ مطابق تی کمدن حقا چې سمر اغا حد درجی تا رسیدی شي نو اغی تا رضان ارسی او د دین بعد که بیا سکیگی نو د اللہ پیسل بیخوا د دین بعد که سکیگی ذکا خسره پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائی وی چه کلا پا یو قوم باندی پا یو علاقه باندی وبار آلا طاعون پر آلے نو تاسو سو کئی
چې کم خلق په دغه ځای کې اوسېږي نو دی د دې ځای نه بهر نه وځي او چې کم خلق د دې نه بهر دي که نه نو هغوی د دغه ځای ته نه راځي ځکه سره د دغه خلقو به د الله د ذات نه اعتماد اوچت شي که نه الله د ذات نه به اعتماد اوچت شي ځکه که چېرته یو سړی چې کم نه هغه بهر ووته د دغه علاقې نه نو څه چل به لکه زمونږ د خلقو څه وخت کې چې کم نه هغه دا وهم جوړ شوی و چې لاس مه میلاوئ او شپږ فوټه لرې چې کم نه هغه د یو بل نه ودرېږئ او سره په جومات کې چې کم نه هغه په صفونو کې لرې لرې ودرېږئ حالانکې زه وایم چې دا کرونا او دا وبا صرف تر مذهبي ځایونو پورې وه مذهبي ځایونو پورې وه حالانکې سره په دنیا کې نورم چې کم نه هغه داسې اجتماعات پکېدل چې په هغې کې ګوره د سوشل ډسټنسنس چې کم نه هغه څه خبره پکې نه وه ښه هغې کې د فاصلې د ساتلو څه خبره نه وه نو لهذا زه وایم چې دا شی صرف په دیني ځایونو کې دی او بیا خصوصا زمونږ چې کوم حرمین هغې کې هم چې کم نه هغه یې څه کړي مستقل دی کم نه هغه جدا جدا ځای لرې لرې به په صفونو کې ولاړ حالانکې پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي چې تاسو په صف کې یو بل سره جخت ودرېږئ په صف کې خالی ځای مه پرېږدئ ځکه په دې کې شیطان به رادننه کېږي او ستاسو په زړونو کې به یو بل نه نفرت پیدا کوي نن زمونږ خلق څه کوي زمونږ خلق چې کم نه هغه په صف کې که هر څومره دی ولاړ او بل صف کې چې ودرېږي که نه نو د صف د سیدایۍ خیال نه ساتي حالانکې حضرت عمر فاروق په فرمایل پیغمبر علیه السلام چې به کله منځ ته ودرېده که نه صحابه کرامو صفونه به یې برابرول د صحابه کرامو صفونه به یې برابرول حضرت عمر چې به ودرېدو نو یو صحابي وایي حضرت عمر به دا صفونه داسې سیده کول که یو سړي به ورسره غشې نیغو که نه نو غشې به یې ورسره نیغوله چې داسې نیغ صف به وښه زمونږ د صفونو نه خو نن باجوړی جوړې شوي دي باجوړی ته جوړې شوي دي داسې چې کم نه هغه بس یو طرف نه چې کم نه هغه یو شانتې نو په منځ کې بل شانتې نو بل سایډ ته بل شانتې حالانکې صف سیده پکار دی صف بالکل سیده پکار دی چې صف څومره سیده یي که نه نو د مسلمانانو په زړونو کې الفت او محبت پسې وایي نن خو د خلقو دا زړونه ولې یو بل ته ګډوډ دي وجه دا ده چې صف سره صف چې کم نه هغه ټول کوږ ووږ دی نو صف ټول کوږ ووږ دی نو بهرحال سره عرض مې دا کو چې پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي چې کم خلق په کوم علاقه کې وي په هغه ځای باندې وبایي مرض رالی د دغه ځای نه بهر مه وځئ ځکه که چېرته دی بهر ووتو بهر یو سړی به په خپل طبعي برګ باندې مړي او دی به څه وایي د هغه خلقو یقین به دی چې دی راغلی دی د ځان سره دا طاعون وبا هلته راوړې ده لکه زمونږ خلقو به څه وي پلان کې کرونا ده وي دی چې هسې نه چېرته بل ته دا مرض ونه لګي ښه حالانکې فیصله د الله ده د الله تعالی فیصله چې کوم نه هغه بدلیږي نه د الله فیصله نه بدلیږي الله تعالی چې د کم انسان د پاره د مرګ فیصله کړي هغه ته به مرګ راځي چې د کم د پاره د ژوند فیصله کړي هغه ته څوک مرګ نشي ورکولی حضرت ابراهیم علیه السلام د تمام دنیا خلق چې کم نه هغه د نمرود دا چې کم لښکرو هغه څو د ابراهیم علیه السلام ته د نقصان او د تکلیف رسولو د ابراهیم علیه السلام د ختمولو کوشش کو خو چې کله الله د هغه زندگی لیکلی وه که نه هغه زندگی الله لیکلی وه نو څه چلو هغه چې کوم نه د نمرود هغه اور ورته یا نارو کوني بردا و سلاما علی ابراهیم د الله د طرف نه حکم رالی وي ای اورا د ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه خدای یخوالم کله کله په انسان باندې وبال شنو لکه مونږه تاسو په دې جمعې کې چې کم نه هم د ټینګي نه یو ځکه په اوړي کې هم چې کم نه هغه مونږ اوشوش راغستي چې جمع شي نو هم چې کم نه هغه بیا سي بیا هم د ټینګي نه یو نو صحیح شوه انسان په یو حال کې نه دی خوشحاله په یو حال کې د ټینګي نه دی نو
صحیح شو. نو ابراهیم علیه السلام باندې د الله ر طرف نه حکم دا او بردن و سلاما داسې یخ شه چې د سلامتۍ والی اسې نه د ډېر یخوالي د وجې نه ورته تکلیف میلاو نه شي. او دغه تاریخ علما لیکي وایي په الله تعالی په دې امت محمدیه کې الله دغه تاریخ چې کوم دی هغه ژوندی کړی دی د حضرت ابراهیم علیه السلام دا. علما لیکي ابو مسلم خولاني رحمه الله دا چې کوم دی هغه دا یو صاحب تیر شوی دی. مسیلمه کذاب ته چې کله مخامخ شي که نه نو مسیلمه کذاب ورته څه وایي؟ مسیلمه کذاب ورته وایي داسې وکړه وایي زما دا نبوت دا خبره ومنه. ابو مسلم خولاني ورته وایي دا ستا دا خبره نه اورم ته څه وایي څه ویل غواړې؟ نو بیا هغه چې کله مسیلمه کذاب ورته وایي د محمد متعلق دی صلی الله علیه وسلم دغه متعلق هم څه خیال دی؟ ابو مسلم خولاني ورته وایي هغه خو زما محبوب دی د الله پیغمبر دی ما پې ایمان نه وړی دی. مسیلمه کذاب ورته وایي زما نبوت ولې نه منې؟ وایي ستا خبره نه اورم چې ته څه وایې ستا را خبره نه اورم. ابو مسلم قولانی دغه مسیلمه کذاب راولګېدو دا ابو مسلم خولانی اور ته وغورځو. خو کتابونه لیکي وایي ابو مسلم خولانی چې کوم دی الله تعالی د دغه مسیلمه کذاب په دې اور کې الله محفوظ او ساته. مسیلمه کذاب په دې اور کې الله محفوظ او ساته. پوهیږئ تاسو؟ نو بهرحال سره هغه اسباب به انسان استعمالی خو ګورې ژوند او مرګ د الله په اختیار کې دی. په وبا باندې مرګ نشته، په بیماری باندې مرګ نشته، په تکلیف باندې مرګ نشته. مرګ د الله فیصله ده، د الله فیصله ده. یو انسان به تاسو ګورئ روغ موټ پی او بس د الله فیصله به د مرګ شوي نو بس خدیبه نو. یو انسان به داسي چې ډېر عمر به چې کوم دی هغه په کټ کې تیر کړي او مرګ به ولني د الله تعالی. نو بهرحال مرګ او ژوند دا د الله فیصله ده. لہذا دا په دې نه ده چې ګینې کرونا به ورته ولګي او بس خلق په چې کوم دی هغه لاس مه میلاوي یو بل سره او دا مه کوي. حالانکې دغه شی چې کوم دی هغه سره د الله تعالی فیصله نه بدلیږي. د الله فیصله زه وایم چې کوم که چېرته دا خلق کوی لاس مه میلاوي کرونا به ولګي د لومبني انسان ته دا کرونا د کوم ځای نه لګېدلې وه د خو چا سره لاس نه دی میلاو کړی که نه. حالانکې نن ډاکټران څه وایي دا کرونا دا داسې مرض نه دی چې د یو نه بل ته لګي، خو صرف او صرف د اسلام هغه حکم هغه مصافحه او د هغه نږدېوالی هغه محبت په یو بل باندې هغه لرې کړی نو ځکه سره یو بل ته به د لرې نه یې دغه کړی چې ګوره خواله مه راځه. مثال یې څه مثال یې چې کوم دی هغه د ابرهاو مثال د ابرهاله چې کله به څوک په خواله ورتلل که نه نو بس څه چل به و د بدن د اندامونه به یې چې کوم دی هغه ریجېدل. په ابولهب باندې الله مرض مسلط کړی نو چې چا به ورسره لاس لګو نو څه چل به و په دغه باندې ابولهب باندې به تبه راتله. په سامري باندې الله دا مرض لګولی نو چې چا به ورسره مصافحه کوله نو په هغه به تبه راتله. نو ګوره یاد ساتئ داسې نه چېته هغه شی په ځان باندې رانولئ ځکه مرګ او ژوند بیماری او صحت تکلیف خوشحالي او غم هر څه الله څخه دی. ما سوا د الله د حکم نه هېڅ نشي کېدی. دا د مسلمان عقیده ده. زمونږ د تبلیغي ملګري اکثر وایي که نه وایي سره الله تعالی بغیر د اسبابو هر څه کولی شي او مخلوق سره د اسبابو نه هېڅ نشي کولی تر کومې چې د الله حکم نه. خبره مو دین تراله. نو بهرحال عرض مې دا کو چې انسان به خپل اسباب استعمالی د هغې نه بعد به د الله تعالی په ذات باندې اعتماد او توکل کوي. فما استطاعوا طاقت بنه لري دی ان یظهروه دی چې راوخیږي په دقې دیوال باندې د کسرې د اوسپنې دیوال دی نو څه درز مرز پکې نشته چې په هغې باندې به راته راختو سلار وي. دومره اوچت دیوال یې کړی دی
چې دا یاجوج او ماجوج هغې ته د راختو چې کوم دنه حق طاقت نه لري. امام بغوي رحمه الله لیکلي دي د حضرت ابو هریره نه روایت دی وایي روزانه چې کوم دنه هغه دا یاجوج او ماجوج لګیا دي د سکندر ذوالقرنین دا چې کوم دیوال کړی دی که نه نو دا سورې کوي کار پې کوي. نو چې کله بلکل چې کوم دنه هغه ښه کافي حده پورې پکې سورې وکړي که نه او د ورځې کار پوره شي شپه چې کوم دنه هغه راتلو والی نو بس دا خپل مشر ورته وایي راځئ وې پرېږدئ نور کار به سبا وکړو. چې کله دی سبا راځي نو الله هغه بیا پوره کړی هغه دیوال بیا بلکل برابري دی بیا لګیا شي پکې سورې کوي نو چې ماښام شي نو بیا وایي راځئ وې بیا به شي. خو چې کله قرب قیامت د قیامت هغه وخت رانږدې شي که نه نو بیا به د دی هغه سردار به ورته وایي چې راځئ انشاءالله سبا به چې کوم دنه هغه څه کوو دا نور کار به کوو. بیا نو کتابونه لیکي وایي د دغې انشاءالله په برکت باندې هغه دیوال به همدقسې په خپل ځای باندې په خپل حال باندې سورې پاتې شي. نو چې سبا راشي نو سورې به یې کړي په دې طرف به راختایي ښه صحیح شوه. انشاءالله چې کوم دنه هغه ډېر لوی برکت دی ځکه څه کوي چې د یاجوج او ماجوج په انشاءالله باندې د هغې د دیوال هغه کار الله تعالی په دغه حال باندې د هغې حفاظت کوي. نو د مسلمان کار به الله په انشاءالله سره نه پوره کوي. انشاءالله ویل پکار دی هر یو کار سره خو ګورې انشاءالله چې کوم دنه هغه دا د الله د ارادې د الله تعالی د حکم د الله د منشا پورې یو حکم معلق کول که د الله خوښه وشي نو دا کار به داسې کوم ښه که د الله خوښه وشي نو دا کار به داسې کوم. خو زمونږ خلق انشاءالله نه وایي نو صحیح شوه. نو کتابونه لیکي وایي د انشاءالله په برکت باندې د حضرت موسی علیه السلام په قوم کې د بني اسرائیلو چې کله د غوا متعلق تپوسونه کول که نه نو څه چلو لومبی تپوس کوي مال او نوها رنګ څنګه دی و د غوی زامنو په رنګ څه کوي صحیح شوه. بیا دویم تپوس کوي عمر څنګه دی عمر څومره دی نو په عمر څه کوي صحیح شوه. لکه دا خو زمونږ خلق چې کله صحیح چا کره چې کوم دنه هغه رشتې لدي نو لومبی تپوس کوي عمر یې څومره دی رنګ یې څنګه دی نو بیا هغې لکه نن سبا خلق خو چې کوي نو رشتې په رنګ کوي که نه اخلاقو ته کردار ته هغې ته نه ګوري. حالانکه پکار دا ده رسول الله مبارک ارشاد فرمایي دینداري پکې غوره کوي دینداري پکې وګورئ. خو زمونږ خلق دیندارۍ ته نه ګوري رنګ ته ګوري رنګ ته ګوري او مال ته ګوري او بل چې کوم دنه هغه نن سبا پکې یو بل سټیپ هم سیوا شوی دی نوکري کوي که نه کوي نوکري کوي که نه کوي دغې ته چې کوم دنه هغه ساره کلی صحیح شوه. بل ورځ یو سړی ما څخه راغلی و وی جي یو ځای کې چې کوم دنه هغه مو رشته کوله نو وی هغه جینۍ چې کوم دنه هغه د دې زما د دې ورور نه لغونته کې په عمر کې سیوا وه نو ما دې ورور ته وی چې هلکه دا رشته چې کوم دنه هغه مناسب نه ده لکه په عمر کې سیوا ده. نو حالانکه شریعت په لحاظ سره داسې څه حکم نه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله بیبي خدیجة الکبرا سره نکاح کو که نه نو د پیغمبر علیه السلام عمر په دغه ټیم کې 25 سال او د بیبي خدیجة الکبرا عمر په دغه وخت کې 40 کاله دی 40 کاله دی صحیح شوه. نو د عمر څه خبره خو نشته خو لیکن زمونږ په دې معاشره کې خلق داسې نه کوي. نو ما ورته وی چې دا مناسب نه ده وی راته وی جی استاد را تنخواه اخلي وی بوډۍ خو دي صحیح شوه. نو زمونږ خلق ګوره نن چې کوم دنه هغه دقې څیزونو ته ګوري رنګ پسې به نه ځئ مال پسې به نه ځئ بلکې اخلاقو پسې کردار پسې دیندارۍ پسې هغې ته ګورئ بس دیندارۍ ته ګورئ چرې به چې کوم دنه هغه نه پریشانه کیږئ. زمونږ په دې معاشره کې نن حالات چې نظام ټول ګډوډ د وجه دغه ده چې خلق اکثر څه کوي خلق ولا ځان له چې کوم دنه هغه معیار مقرر کړی دی. بل ورځ یو سړی راغلی و وی جي وی زه خو نکاح کوم خو وی زما هغه شرایط ډېر مختلف دي. ما څه شرایط دي وی زما شرایط دا دي چې به رنګ دې سپینه وي
نری دی ادنګ دی او پودر داسی سترګې داسی او املا دی داسی ما داسې ته لوار څخه نه راغلی چې طالب چې کمنن هغه په سای باندې الماری جوړی چې داسې پکار ده حالانکه دا ارس چې کېږي د الله فیصله الله تعالی چې دله سم چې کمنن هغه په مقدر کې لیکلي هغه به وي هغه نه نورېږي ښه نو د خلقو هسې ځان له کار کتلی دی داسې دي او داسې دي او داسې دي حالانکه چې صحیح نو د الله فیصله یې هغه نه بدلېږي ښه ٹھیک شوا نو بہرحال عرض میں دا کو چې انشاءاللہ هغه دې کمنن هغه تپوس کو رنگ څنګه دی عمر څه دی جوتی دا او کارټی دا جوتی دا او کارټی دا حالانکه په جوتی او پارټی دی سکول خو په چتا غاڼې نه ګرځول کړه هجی نو بیا سوي بیا اخره کې وی و انا ان شاء الله لمهتدون کتابونه لیکي وی کچرته ان شاء الله نو ویل کنا وی تر قیامت پورې به دغه غوانه و منتقه تر قیامت پورې به دغه غوانه و منتقه خدا د ان شاء الله برکت ته نو ان شاء الله وای ښا خلمو پینستړي کی ښا ای یظهروه دا چروخی دی پدی دیوال باندې وما استطاعوا طاقت بنلری دی له د دی دیوال لپاره نقبا د سری کولو تر کومه پورې چې د الله حکم نه راغلقه صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرق الشقاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك يا أرحم الراحمين وبين معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور اللهم لا تجعل بيننا شقي ولا محروم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة القرآن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم يقوم الحساب اللهم آتنا من لدنك خيرا كثيرا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا تقتلنا بغيظك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أنت إلهنا وأنت معبودنا وأنت تجب دعوات المستريج تجب دعواتنا واستر عوراتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
ووسع في ديارنا وبارك لنا في رزقنا يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت وبارك لنا فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.